السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه یې بچې تاسو؟ تاسو ښه یې؟ الحمدلله تاسو ښه یې، ماشاء الله. هر ځل چې څوک موږ نه تپوس وکړي چې تاسو څنګه یې، نو موږ به وایو الحمدلله زه ښه یم. نن انشاءالله زموږ کلاس شروع کیږي او کلاس شروع کېدو نه مخکې به څه وایو؟ بالکل بسم الله الرحمن الرحیم. او نن زموږ چې کوم کلاس دی خپل خالق پیژندل. خالق چاته وایي؟ خالق هغه چاته وي چا چې دا هر څه پیدا کړي وي. او زموږ خالق او د هر څه پیدا کول والا څوک دی؟ صرف الله جل جلاله. دا هر څه چې موږ تاسو وینو دا الله پاک پیدا کړي دي، او الله پاک پیدا کولو کې د هیڅ چا محتاج نه دی. الله بغیر د چا مدد نه دا هر څه پیدا کړ چې کوم موږ تاسو وینو. نو نن بچې ډېر زموږ خاص سبق دی. خاص سبق ولې دی؟ ځکه چې خپل الله خپل خالق پیژندل دي کنه. او الله پاک چې څوک پیژني الله پاک په دې ډېر زیات خوشحالېږي. هر څه چې چا پیدا کړي هغه ته څوک وي؟ هغه ته خالق وي. ما پسې وایي خالق، 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 خالق. نو الله خالق دی، بل خالق نشته. ما پسې وایي الله خالق دی، بل خالق نشته. الله خالق دی، بل خالق نشته. الله مالک دی، بل مالک نشته. الله رازق دی، بل رازق نشته. اوس تاسو بچي ووایئ الله خالق دی، بل خالق نشته. الله مالک دی، بل مالک نشته. الله رازق دی، بل رازق نشته. یو ځل بیا ووایئ الله خالق دی، بل خالق نشته. الله مالک دی، بل مالک نشته. الله رازق دی، بل رازق نشته. ځمکې اسمانونه چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي دي، بل څوک پیدا کول وال نشته. د ویډیو کې تاسو وګورئ کنه بچې، څومره ښکلی صفا اسمان دی. ګورئ یو ځای کې به اسمان رنګ چې نه دی خراب شوی، او دا غټ غټ غرونه ورسره وګورئ، او دا وریځې، دا هر څه چا پیدا کړي دي؟ دا الله پیدا کړي دي، بل څوک پیدا کول والا نشته. تاسو ووایئ الله پیدا کړي دي، بل څوک پیدا کول والا نشته. نو بچې شپې وخت کې چې څوک روزي اسمان ته وګوري، که اوس شپه یي تاسو بهر لږ وځئ، دا ویډیو سټیل کې او لږ بهر لاړ شئ اسمان ته وګورئ. ګورئ دا څومره ډېر ستوري الله پاک پیدا کړي دي. په اربونو باندې دا ستوري الله پاک د اسمان کې پیدا کړي دي کنه. څونه ورسره الله پاک د اسمان ښکلی کړی دی. ماشاء الله. الله خالق دی، بل خالق نشته. نو بچې دا اسمان کې د سپومې ته وګورئ، د شپې دا سپومې روخیږي، الله پاک دې لږه رڼا ورکړې ده چې شپې خلک ویده شي چې په ډېر رڼا تنګېږي نه. او څومره ښکلی دا ګول سپومې چې دی پیدا کړی دی، ویډیو کې تاسو ته ښکاري که نه. نو بچې ووایئ الله خالق دی، بل خالق نشته. الله مالک دی، بل مالک نشته. الله رازق دی، بل رازق نشته. دا سپومې چا پیدا کړې ده؟ ووایئ تاسو دا سپومې چا پیدا کړې ده؟ الله پیدا کړې ده، بل څوک پیدا کولو والا نشته. او بچې دې مرغۍ ته وګورئ، څومره ښکلې مرغۍ ده. ګورئ خوراک هم کي، الله رب العزت ورله څومره ښکلي رنګ ورکړی دی. الله ورله خپې ورکړي دي، سترګې یې ورکړي دي، مښوکې یې ورکړې ده، او دا بڼې یې ورکړي دي، وزرې یې ورکړي دي. ګورئ هوا کې دا الوزي. نو دا هر څه چا کړي دي؟ دا صرف او صرف الله کړي دي. الله خپل قدرت سره دا مرغۍ چې دی پیدا کړي دي. ماشاء الله. الله خالق دی، بل خالق نشته. الله مالک دی، بل مالک نشته. الله رازق دی، بل رازق نشته. ځمکې اسمانونه الله پیدا کړي دي، دا مرغۍ الله پیدا کړې ده، بل څوک پیدا کولو والا نشته. نو بچې دا وګورئ مرغۍ ده، خو الله پاک بڼې ورکړي دي. اوس دې تیتلي ته وګورئ، د دې بڼې نشته، او څومره ښکلي رنګونه یې ورله ورکړي دي که نه، او څومره غټې وسرې دي، او دا په هوا کې الوزي، څومره ښکلي ښکاري. نو الله پاک څومره ښکلي ښکلي ځناوران پیدا کړي، څومره ښکلي تیتلي الله پاک پیدا کړې ده. او الله پاک دا هر څه چې کوم موږ تاسو ته ښکاري دا ټول الله پاک پیدا کړي دي.
او بچې دې ونو ته وګورئ، دا څومره ښکلې غټه ونه الله پاک پیدا کړې ده، په دې کې لرګي پیدا کړي دي، په دې کې پاڼې پیدا کړي دي. او یو ونه کې دا دومره ډېرې پاڼې، او په ټولې دنیا کې چې ونې دي کې څومره ډېرې پاڼې دي، او په دې پاڼو کې رګونه پیدا کړي دي. او الله پاک داسې خالق دی چې یوه پاڼه یې داسې پیدا کړې ده چې کله هغه پاڼه د اونې نه راوغورځېږي، نو د ټولې دنیا ساینسدانان او ډاکټران چې دا ټول رایوځای شي، نو هغه پاڼه پکې بچي واپس نشي لګولی. نو الله خالق دی، بل خالق نشته. الله مالک دی، بل مالک نشته. الله رازق دی، بل رازق نشته. ځمکې اسمانونه چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي دي، بل څوک پیدا کول والا نشته. دا ونې بوټي پاڼې چا پیدا کړي دي؟ الله پاک پیدا کړي دي، بل څوک پیدا کول والا نشته. او دغه شان زما بچی چې د الله پاک قدرتونو ته ګورئ، الله پاک دا ګلونه پیدا کړي دي، څومره ښکلي ښکلي یې دې له رنګونه ورکړي دي، څه زیړ دي، څه سره دي، څه اودي دي. او په دې ګلونو باندې دا شاتو مچۍ ګرځي. شاتو مچۍ چې دی د هر ګل نه لږ لږ شانتې خواږه رالي، او د هغې نه شات الله پاک جوړ کړي که نه. څومره لوی نعمت دی د شاتو. او ګوره جنت کې به د شاتو نهرونه هم وي، داسې شات به وي چې خلک به ورکې انخلي نه. نو دا چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي دي، بل څوک پیدا کول والا نشته. شات چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي دي، بل څوک پیدا کول والا نشته. نو تاسو ته بچي چې دا څومره خوراک څیزونه ښکاري، سبزیانې ښکاري، دا میوې ښکاري. سبزیانو کې ټماټر شو، پیاز شو، ګازرې شو، بادرنګ شو، ټینډې، تورې، خټکي که نه. او په میوو کې څنګه چې ما وویې خټکي شو، سیوان شو، مالټي شو، دا ټول الله پاک پیدا کړي دي. او داسې پیدا کولو والا خالق ذات دی چې په خاوره کې ګنې وکرلی شي، او ګنې کې شربت هم پیدا شي، او خوږوالی هم پکې راشي. لیمبو کې شربت هم راشي، تریوالی هم راشي، مرچکې تریخ شي. نو دا چا کړي دي؟ چا پیدا کړي دي؟ صرف او صرف الله پاک پیدا کړي دي. الله خالق دی، بل خالق نشته. او بچې دې پیشو ته وګورئ، الله پاک وله 4 خپې ورکړي دي، په خپو باندې ګرځي، غوږونه دي، سترګې دي، پوزه یې ده. او الله پاک وله لکۍ هم ورکړې ده، ویښتې ورله ورکړي دي. دا ټول الله پاک پیدا کړي دي. الله پاک نه بغیر دا هر څه چې دي دا ټول الله پاک پیدا کړي دي. الله پاک د چا نه مدد هم پکې نه دی اخیستی. الله پاک ته د چا مدد ضرورت هم نشته. څومره ښکلي ښکلي شیونه الله پاک پیدا کړي دي. او ګوره بچې الله رب العزت دا اوبه پیدا کړي دي چې اوبه مونږ څکوم هم، او صفایي هم په دې باندې کېږي. او دغه شان دا اوبو چې د خلک کشتۍ پکې واچوي، او سفرونه هم پکې کېږي، او څومره ډېر خوراک پکې دننه پټ دی، میان پکې پټ دي. دې میو ته تاسو وګورئ، څومره ښکلې وله الله پاک وزرې ورکړي دي. خپې نشته، او ګرځي، کله بره ځي، کله ښکته ځي، کله ګس لاسته، کله ښي لاسته. نو دا څومره ډېر او څومره بدل بدل شیزونه الله رب العزت پیدا کړي دي. الله پاک ډېر لوی خالق دی. الله پاک خالق دی، بل خالق نشته. بل پیدا کولو والا ډ څوک شته دی نه بچې. نو بچې اوس به انشاءالله تاسو بچې دی لږ سوچ وکړئ چې نور څه الله پیدا کړي دي، او تاسو به د بیل بیل څیزونو نوم چې دی واخلئ انشاءالله. نو لږ ساعت دا ویډیو به ودروئ، سټیل به کې، او تاسو به سوچ وکړئ، بیا به ووایئ چې دا الله پیدا کړی دی، بل څوک پیدا کولو والا نشته. دا الله پیدا کړی دی، دا الله پیدا کړی دی، دا الله پاک پیدا کړی دی. ټیک شو که نه؟ او د هغې نه پس دا سټیل کې ماشاءالله تاسو خو ډېر ډېر سبقونه چې اوس یاد کړو هم ویله. صحیح ده. اوس ما پسې تاسو ووایئ، ښه څه چې زه وایم نو ما پسې ووایئ، ښه دا به بیا کور کې چې دی نورو خلکو ته اوروئ. ټیک ده که نه؟ الله خالق دی، بل خالق نشته. الله مالک دی، بل مالک نشته. الله رازق دی، بل رازق نشته. ځمکې اسمانونه چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي دي، بل څوک پیدا کولو والا نشته. اسمان الله پیدا کړی دی، بل څوک پیدا کولو والا نشته. بوټي میوې چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي، بل څوک پیدا کولو والا نشته. الله خالق دی، بل خالق نشته. الله مالک دی، بل مالک نشته. الله رازق دی، بل رازق نشته. ځمکې اسمانونه چا پیدا کړي دي؟
الله پیدا کړی دي، بل څوک پیدا کول وړ نشته. لا اله الا الله، الله ډېر لوی دی، الله اکبر کبیره. ها؟ نو بچې نن دپاره دا سبق ډېر دی. انشاءالله تاسو به چې دی سوچونه کوئ چې څه څه الله پاک پیدا کړي دي او څومره ښکلي یې پیدا کړي دي، د صفت سره یې پیدا کړي دي. ټیک شو که نه بچې؟ او انشاءالله بل ځله به چې دی بیا بل کلاس کې بیا ملاقات کوو. ټیک ده؟ نو چې کله کلاس ختم شي مونږ به څه وایو؟ مونږ به وایو الحمدلله، او یو بل نه چې بیلیږو نو یو بل ته به سلام کوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.